صحیح حدیث کې راځي جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح بخاری کې حدیث دی 109 نمبر حدیث دی او من یقول علی ما لم اقل چا چې زما په باره کې یو خبره وکړه هغه خبره ما نه ده کړې فلیتبوأ مقعده من النار دا سړی د ځان دپاره په جهنم کې ځای برابر کړي بستره ولاچولی شوی ده په جهنم کې که دا عالم دی که غیر عالم دی که فقیه ده او که غیر فقیه ده که امي ده او که غیر امي دا ځینې به پکې صبر دوه د درې ورځو دپاره لاړ شي چېرته دله چې تبلیغ ته لاړ شي چې راشي دلته بیا شیخ الحدیث یو مفتي به فتوی به ورکوي خلکو له او ځینې به چې مضموم او مفهوم د حدیث دا دی او والله العظیم چې ټول ورته به خطا بیانوي ټول ورته به غلط بیانوي دې ځای کې یو ځله دغه ملګري رال تبلیغي حضرات ول چې موږ څه خبره کوو موږ ول ویې کوه نو په دې کې یو دوست هغه تبلیغي په دې جومات په دې مینځ کې والله العظیم د الله په ذات باندې قسم چې هغه یو بیان کوو بل د نسوارو دومره چونډۍ په خوله کوو نو دا دین دی دې ته اسلام څوک وایه چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وایي چې نشه حرامه ده هغه نشه چې د هغې ډېر حرام دي لږ هم حرام دي او بیا یو سړی تا ته راځي تا ته دعوت درکوي په خوله کې د نسوارو چونډۍ پروت دي نو ولې داسې کارونه کوئ ولې د امت تباہ برباد کوئ ولې د ځان دپاره په جهنم کې بسترې خوروئ دې امت ته کار وکئ دې ته اسلام وښیوئ دې ته عقیده وښیوئ دغه شان دې سره ډېر خلک به موږ او تاسو وینو ډېر علما چې د کلونو راهیسې په منبرونو باندې ناست دي اوس پورې دې امت ته دې پښتنو ته دې خلکو ته د الله د رسول تعارف ونه کړو چې د الله رسول څوک دی د الله د رسول صحابه څوک دي د الله د رسول دین کوم قسمه دین دی خو بس ته ځان یو څیز په کټکوټ کې ځان له یو کس دین جوړ کړی په زري کې ځان له یو کس دین جوړ کړی په لغړۍ کې ځان له یو کس دین جوړ کړی که ته ورته ووایې چې هلکه دا خبره په کعبه کې کېږي د کعبې امام یې کوي دین په عربۍ کې راغلی دی کتاب هم عربي دی پیغمبر هم عربي دی په عربۍ ژبه کې راغلی وایي نه دغه ځي خلک جدا دي زموږ جدا دي ولې تا ته دلته جدا دی باجوړ ته بېل پیغمبر راغلی